أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. سورة القصص 36 نمبر آیات. په دې 36 نمبر آیات کې د موسی علیه السلام د فرعون مینس کې چې کوم دشمنی روانه و، کوم دعوت او کوم واقعه روانه و، د هغه حصہ ذکر کیږي چې کوم کې د موسی علیه السلام او د فرعون مینس کې مخامخ خبري وشوه. الله تعالی فلما جاءهم هر کله جراغ دوی ته موسی علیه السلام بی آیاتنا زم بنا خو سره د دې نه خو مراد معجزې دي. موسی علیہ السلام هغه خبره ورته وکړه، فرعون ورته ویل چې بتا موږ یقین څنګه وکړو، تاسو سره ثبوت سره. موسی علیہ السلام ته بس معجزې وړاندې کړې، دا ثبوت، دا معجزې الله را کړې د ثبوت لپاره، بینات چې واضح وي. قالوا نبي ویل، فرعونانو ویل ما هذا الا سحر، نری دا معجزې مگر جادو دی، دا صرف جادو کې دی، بل شي نشي کېدی. مفتر اندزان نه دروغ جوړ شوی دی، یعنی دا کومه دعوت تر پیغمبري کې د دروغ دی او معجزه نو دا سحر دی. وما سمعنا من ندي اوریدلی بهذا فی آبائنا الاولین، بهذا دا خبرې فی آبائنا الاولین بخپل پلارانو مخکینو کې، یعنی اوس پورې موږ دا ندي اوریدلی چې یو الله مانه او د ډیرو خدایانو مانه، دا ویل موږ ندي اوریدلی، دا ویل ناشنا خبره و، زم پلارونو نکونو کې دا بحث سر تیر شوی نه دی. د موسی علیه السلام په پیغمبري باندې دوی درې اعتراضونه وکړل. یو اعتراض دا چې دا پیغمبري په څنګه ثابت دی، معجزې سره ثابت دی، دغه معجزې ته موږ جادو وایو، جادو شو. ته وایې دا الله پیغمبر یم، نو وای دا دروغ دی. او د دروغوالي لپاره یو ثبوت دا دی چې دا خبرې د مخکې نه موږ ته نه دی اورېدلې، نوې خبرې راغلې. دا د فرعون اعتراضات ضد او د موسی علیه السلام دومره پاک دعوت مقابله کې دغه خبرې شوې. د دې نه دا معلومیږي چې په هر وخت کې چې حق پرست خلک کلم د دین لپاره کار کوي، مخالفین سره سره باندې ورسره سمنګړل قصې به ورسره. او ځکه دا پارسی کې پښتو عربی هر ژبه کې مشهور متلونه دي چې خوې بد باندې بسیار، چا خوې خرابي باندې ورسره ډېر زیات، او چې بيدینه خامخا به خوې خرابي. پښتو کې خلک دسه وایي چې منځ کې نو مسلې ډېر یو کې نه کې نو باندې ډېر دین نه معنی زده کا باندې راوړي وړي. نو فرعون د خپل د موسی علیه السلام دعوت مقابله کې دغه خبرې ورته. وقال موسی نو ورته ویل موسی علیه السلام ربي اعلم زما رب خپويږي بمن په هغه چا سره جاء بالهدى چې راوړی د هدایت من عنده طرف د الله نه. الله هغه څوک خپې ځنه چې د الله طرف نه هدایت راوړل، که تاسو د جادو وایي که هر نوم چې ورکوي الله دې خبر دی. ومن تكون له عاقبه الدار، او هغه څوک هم پیژنې چې به د هغه د پاره انجام د اخرنی کور جنت والا بس څوک هغه کس هم پیژني. انه لا يفلح الظالمون، یقینا کامیاب بنشي ظالمان خلق. د موسی علیه السلام د جواب خلاصه دا شو چې کوم دعوت ما پیش کړو ته هغه باره کې دا ویل چې دا ثابت نه دی په دلایل سره، نو معجزې در جادو ویل دي. بیا د سوي چې دا خبر د مخکې نه موږ نه دی اورېدلې. وای دا ټول په جواب کې موسی علیه السلام ورته وی چې ګوره زما په حال باندې الله تعالی صحیح خبر دی، او الله تعالی زما د پر کافر کې تاسو یې منې کړئ، معنی تاسو باطل خلک تاسو له سید اعتبار زما معاملې د الله تعالی سره ده، او الله تعالی ما پیژنې چې ما کم سره وړ دي کم بس بیانوم د الله تعالی طرف دی کنه دي. او دوی مدارج الله تعالی هغه سړی هم پیژني چې د کم چا اخیرانه انجام بهتري هغه پیژني، یعنی ما پیژني پادر استاسو معاملہ. نو انه لا يفلح الظالمون، یقینا کامیاب بنشي ظالمان خلق. ظالمان هغه خلق دي چې دومره ښکارا ثبوتونو دلایل په وجود د دوی سره هیڅ قسم ټوس ثبوت نشته د موسی علیه السلام مقابله کې. دغه منګړت قصې رانی سي یو کلک دین او قانون په مسترد کوي. نو دین په دغه کې د پیرامن د مخالفت د ضد په وجه باندې د جهالت په وجه باندې نه لږه پیژني، خبر نه دي، جهالت نه دي بلکې دا ضد دي. او چې کله ضد په وجه باندې د دین مسترد کی نو دا د ظلم انتها ده. او د الله نظام دار چې انه لا يفلح الظالمون، ظالمان به چرته کامیاب نشي، هغه انسانان به هم کامیاب نشي چې د اسلام او د شریعت پوره اصول خپې جنې بیم نه مني، به مخالفت کوي.
او منګړ دلایل وای دغه مقابله کې. وقال فرعون نويل فرعون يا ايها الملأ اي سردارانو ما علمت زنه په جنم لكم ساسو ته پاره من اله بل خود غیر بغیر د خپل ځان نه. فرعون اندازه ولګول چې د خلک د موسی عليه السلام په دې خبره باندې سم متاثر غون تخکاریږي چیرې زما په حال الله خبر دی، زما په انجام الله خبر دی، او سوچ سره د ثبوتونو نه بیا هم حق خبره نه مانی ظالم دی کامیاب بنش. دا خبره دومره پخې خبرې دي چې فرعون شک راغی د خلک متاثر نشي دي خبرونه. نو بس خلکو ته د خپل خلک راجمه کوي ته مخاطب شو ورته ویلو چې سردارانو ما ته خود خپل ځان نه علاوه ساسو د پاره بل خدای نه دی معلوم. چلاکی شو بیا په دې خبره معنی چې اندازه ولګوله د جیم باندې وقت جایز دی دغه وند کې صبر یو به وکتل چې د خلک خو ما په دې خبر ته ګوري نه یقین به ناراض چلاکی نور زیاته کړو ویلي فاوقد لي يا حمان على الطين نو بلک ور اے حمان په خټه باندې ور بلک صد پارا فاجعل لي صرحا جوړه ک زما د پاره بنگلا لعل اطلع الى اله موسى دې د پاره زه خبرداري حاصل کوم د خدای د موسی عليه السلام بارک و اني لاظنه من الكاذبين یقینا زګمان کوم د باندې دروغجن. د دې خلاصه دا ده چې فرعون ورته ویل چې د سکار وک حمان دی ویلو چې په خټه ور بلکې یعنی خخت پخېږي خخت رااله جوړېږي او دغه خختو یو لوړه بنگله جوړه او دغه بنگلې د زبر خېجم او چت خېجم او ګورم اسمان ته بنځدې شم بیا بر پام کوم د موسی عليه السلام د خدای په کوم ذکر کړي هغه ځګینه معلومات حاصلوم تاسو ته بیا خبره کوم. د یو څه نوې چالاکی راونه ولا چې کني ما سره وسایل دي اسباب دي ابدي باندې زبر خېجم او د موسی عليه السلام د خبري احوال معلومو. په دې معنی امام مودودی رحمه الله یو مستقیل رساله لیکلې ده چې نوجوانان او د هغه چیلنجونو په نوم باندې نو وایي چې په هر زمانه کې چې د اسلام او د شریعت مقابله کې کم خلک پاسېدل دي نو هغه غټه داودانی ول چې مخکینه زمانه خلک ساده او اوس خلکو ترقی کړل او ماډرن وسایل پیدا کړي دي. په ماډرن وسایلو کې مونږ ته پته لګي چې کم شي حق دی کم شي نه حق دی. مونږ اوس یو منزل تر یو حد تر رسیدلی یو لہذا مونږ د دین او د شریعت خبرې بده وجه نه مانو چې مونږ نوې تجربات او نوې وسایلو کې معلومه کړل چې دین صحیح نه دی. په بده کې چې اکم دین اولنې سړی پیرامن سره ترقی کړي و سمره ترقی کړي و پیرامن نهرونه جوړول ایجاد کړي ډیمونه جوړول خخت په خول لدی ایجادات مخینه نه و چتونه جوړول د دې پیرامن د مخې چا چتونه نشي جوړول. پیرامن دغه ترقو ته ډیره ماډرن ترقی ویله چې ماډر حد کړي دي او اوس هغه زمانہ د چې چتونه جوړول شم مبارک چتونه ته خطې شم او اسمان د ځان نږدې کول شم کته شم چې یاره د مسلمانانو څومره رښتیا وي او څومره دروغ وي. دغه چن به هر زمانہ کې دا قصې چلیدل تر دې حد پورې چې په یو زمانہ کې څه خلک داوی وکړه چې موږ سیارو ته بره وختل سپوږمۍ ته وختل او دا کسان د خلک د هریانو روسيانو هغه هم داوا وکړه چې موږ په دې دومره لار باندې ګور سپوږمۍ پورې سفر موږ خو په دې لار باندې موږ خو دې ونه لیدو پته لګی چې نشته. دا د دې د جهالت انتها د چې دومره غړ نظام د الله تعالی دومره لوی ذات لوی صفاتونه دومره غټ کائنات د دې وځهنونو کې دومره محدود دي چې بس یو څو سيزونه ته دنیا وي او هغه سيزونه کې چې ونی نه بیا وي رښتنه لکه د کوئی چندخان غوند کې چې کوئی کم چندخ ناسي هغه تر سمندر څخه پته لګي هغه تر دنیا څخه پته لګي هغه دغه کوی ډیر لوی شیخ کاریږي دغه څه حال د خلکو دی نو سم معمولی غوند کې تجربه معمولی غوند کې وسایل نه بعد یو غټي دعوی وکړي پدې کې یو پیرعون دی او به دې مقابل کې چې کم خلک شریک دغه دین مقابله کې چې کم د باطل خلکو مقابله کې چې کم حق پرست خلک نو په هر زمانہ کې د هغه دعوت په یو شان انداز باندې دی. د نوح علیه السلام نو دعوت راونه سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ پوري دې زمانہ پوري د قیامت پوري د هغه دعوت انداز بيخي په یو طریقه باندې دی یو اصول باندې دی. نو پیراون خلکو ته وی چې ماډرن ترقی کړی دا حمان د سکار وک په خټه باندې اور بلکې خخت پخې ځکه چې کچا خخت نه کړ دیوال جوړې نو چتونه نه جوړېږي در غړي بیا چې خخت پخې نو بیا ته جوړې دی او بیا زما د پاره یو بنگله جوړه که زخی جماعه ته بره او ګورم معلومات حاصلوم د خدای د موسی عليه السلام زګه چې زما شک دی چې و اني الاظنه یقینا زګمان کوم بدمانی من الكاذبین دروغجن. بیا څنګه چل وشو دا بنگله تیار شو که تیار نه شو مړانه څه چل وشو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې بنگله تیار شو ډیر غټه بنگله تیار او دې بنگلې د لپاره حامان تقریبا 50000 قوم خلک راجمع کړو د دوی نه بیکار اخیست پدې کې د شټرینګ کاریګر خلک د وسمانه د وړ کولو انګاران
مزدوران مصریان دا ټول چې کوم دي 500,000 د بره خلک دوی مهنت شپه ورځ خواري وکړه پیراون له بنگله تیارول چې پیراون معلومات حاصلې چې خو دې په کم ځای کې شتاب کنيشت امام قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي کې لیکلي دي چې بنگله تیار شو چې کله سر ته ورسېده پیراون ته لختلې نه دي الله تعالی جبرائیل السلام ته حکم وکړ جلال شو د بنگله په نسکور راوله په دې خلکو باندې جبرائیل السلام چې کله راغی دی له یو د کا ور کړل په خپل وزر باندې جبرائیل السلام یو مخلوق دی یو لوی فرشته ده چې تقریبا د 600 یا 600 وزاري لري دومره لوی فرشته ده نو بده چې کله دی بنگلې له یو د کا ور کړل نو بس د بنگله را له خلکو د پاسه ولګي د پیرانیانو د پاسه ولګي او د لاندې په زرګونو خلک چې کم دا مړ شو ته پیراون ارمان پوره نشو دغه احوال تاریخونو نقل کړي دي قران کې دغه څه ذکر نشته دغه مضمون چې کوم د تفسیر قرطبي راخستره دي